په 400 کې د وړو په ویش کې د انتظامی لخوا د غفلت او د غبن خبرونه رامنځته شوي دي او خبريالان وایي چې د ناقص انتظام لامل عامله سخت په تکلیف کې دي بل خو د انتظامی پولیس او د خوراک د محکمې ترمنځ هم انتظام نه دی برابر او هر یو اداره کوشش کوي چې خپل منظور نظر کسانو ته د وړو کوټې ورکړي واجد علي افریدي چې یو صحافي دی تور لګوي چې د زیاترو کسانو د ووټر لیسټونو نه د خلکو شهادت کارت نمبر اغستی دي او په هغه د دای خلکو وړو وستلی شوی دي چې دا د انتظامی په برخه ناقص انتظام دی دوی وايي باید چې د وړو دکانونه دي زیات کړي شي او کو داسې نه وي نو موسم په ګرمېدو دي او درجه زیاتېدو لوجبه روزدار نور هم په تکلیف کې کیږي زیاتره خلک چې دینو او وی د ووټر لیسټونه شناختی کارت نمبر اغشتي دي او په هغه باندې وړو چې کوم دینو هغه اوخکلی شوی دي بعض خلکو داسې کړي چې د خلکو شناخت کارت په سټیټ اغشتي دي او په هغه باندې بیا وړه اغشتي اوخ کی دي نو دې سره مونږ دا وایو چې لکه دا غریب عوام چې دینو په دې روزه کې په قطارونو کې په ګنټو باندې ولاړی بیا چې کله نمبر راشي نو هغه ته وی رستا وړو وتی دي نو دا ډېر به مشکلات دي بل دا خبردار چې لکه د دې کنټرول په دې باندې راځي چې دا فاینټونه چې کوم دي نو دا په ویلیج کونسل کې زیات کی او کنه دا سی وی همدغه څنګه چې اوس روان دي نو دا تاسو وګڼئ چې دې بس بیا ګرمي را روانه دي کې ډېر خلک بیهوش کیږي د کې ډېر بیماران دي ډېر کمزورې ډېر بوډاګان دي پکې او پکې راپروزي نو ډېر مشکلات په دې باندې راځي نو د انتظامیین زموږ د خواسته چې هغه زر تزر په دې باندې پاملرنه وکړي او دا فاینټونه چې کوم دي نو دا زیات کی د ویډیا وړو د ویش اعلان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 9 مارچ کړی وو خو سیړونکو وایي چې دغه ویشته پورا پلان نو جوړ شوی خو وایي چې باید ولست خوم د تحمل لکار واخلي او کم تنان چې اهل وي هغوی تبا دا وړه ضرور ملاویږي عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400